بلکې دا اخري آیاتونه لس د سوره کهف دا یو چې څوک وي نو د دجال د فتنې نه به الله تعالی محفوظ ساتي. او که یو سړی وي چې یاره زه به د دې ریا نه څنګه بچ کېږم، نبي علیه الصلاة والسلام یې دعا خولې ده. دا دعا یې خولې چې څوک دا 3 پیرې سار روزانه 3 پیرې وي نو د ریا نه به الله تعالی محفوظ ساتي. اللهم اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. دا دعا چې څوک 3 پیرې وي روزانه نو الله تعالی به چې کوم دی د ریا نه محفوظ ساتي. او بلکې دا 2 آیاتونه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو کس راغی عرض وکړو، ورته وی حضرت زه تهجد له پاسېدل غواړم د شپې عبادت له، خو زه پاسېدی نشم، خوب را باندې غلبه وکړي، سترګې مې پټې شي. وی هغه ورته دا 2 آیاتونه وښودل. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي، وی چې کله ته اوده کېږې او بسترې له لړ شي دا 2 آیاتونه ووایه. نو چې کم ټیم دې په زړه کې کوی چې 4 بجې به پاسم نو الله تعالی به 4 بجې پاسي، خوب به دې پوره وي. کوی چې 3 بجې به پاسم نیت ته وکړو او دا آیاتونه دې ووي نو دقه 3 بجې به دې الله تعالی پاسي. قل لو کان البحر نه راواخلي تر بس دغه 2 آیاتونه دي اخیری. دا چې څوک وي نو الله تعالی به تهجد د پر څه ټیم چې دی غواړي الله تعالی به پاسي.